सूरत बकरा आयत नंबर 57 में की फरमाए कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। ओस गोरा चलना छो देवय परख सोई چې کوم د خپل مجلسو کتابونو تفسیرونه راغلي څه وایي چې را جبرائیل دا و ملائکه دا او غټه ملائکه دا دومره وزري دي او داسې دي او داسې دي صحیح ده ستا خبر په خپل ځای صحیح ده ستا روایت دي راشه قرآن کې دي قرآن څنګه ډانچه پیش کړي دلته په سورته بقره کې الله جل شانه فرمایي کل من کان عدو لجبريل پیغمبر ورته من کان عدو لجبريل دشمن د جبريل زدا څنګه پوښتنه کوم هوا تر څنګه کوي سوک سرپیڑا کوي شي چیشه وکړه کوي شي ولی په نظر نه راځي وجود نشته د دې کنه دا تاسو د نظریو مطابق جبرائیل امین نه خو تاسو وایي چې ملائکه د ښکاری نه جبرائیل امین سره دښمنی څنګه کوي دا دښمنی دی دا لکه څنګه هوا سره سوک سرپیڑا گزار نه کیږي بدمعشي دا شان جبرائیل سره د څومره ثابته کی چې جبرائیل سره څنګه بدمعشي کوي او ثابته ده د روایتو په څنګه به ثابته دا به ما ته پته شته چې د مشرکینو په ټیم کې چې کله د جبرائیل یا د ملائکه راتلی او د دینه بعد چې کوم پیغمبر دعوت چلول چې دی بولی کړي یا د مر فرشتہ په چراغ باندې بروخه غوښتلو د دې کیسې دي نو چې کله په اغي روح واغښتلو نو د کفار مشرکین ګوري رسمه کې سپوري وته چې ستاتا چې کوم زموږ پلان د مر کوم ور د په داس دي نو چې هغه په کې سپوري ویل نو ملائکه راغله الله ته وایي چې یا الله داخله هم د دې رسمه کې سپوري یا خلک تکفیری کې او داسې کې او داسې کې موږ داسې چې چلو په داخله کوو دا غړي وړي ولا یو خبرې نه اول ملائکه د څه پروا کوي نه چې څو وایي چاره کنځلې کوي چې شي چې موږ نه کوو د ملائکه څو او د دې روایت مطابق چې هغه ملائکه چې شي وکړه ملائکه ته ویل چې داخله موږ تاسو کې سمون وایي څه طریقه وو پروردگار ناغو دوی چې سید بزبدا چې کیفیت درکم چې تاسو بغیر ځای هم مزل به هم کوی ځای راځي هم ښکارې نه نو په هغه نه باندې نه ښکارې نو هغه ټیم کې دښمنی کې دا اوس دښمنی کې عزت ځای ته ښکارې دا د روایت وسو نا الله دې مات کی ملائکه سره څو بدمعشان او څو نشي کولای دې الله تعالی قوت او باور ورکړي دا چې څه دې دښمنی کی دا قران کې د فکر قران وایي کل من کان عدو لجبريل پیغمبر ورته من کان عدو دشمن لجبريل لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله دې کې په اسم خبره وره کم خلک چې وایي چې جبرائیل ملائکه دا او دا صفته دا او دا دي او دا دي دا دي چې دا معنی کوي فانه یقینا دا جبرائیل چې کوم ده نزله د نازل کړی دی علی قلبک تاسو باندې باذن الله او حکم الله سره قران پوښتنه په خبر باندې دا کم مروجم روایت پرس خلک چې کوم دي اغي د مجلسو تفسیرونو په زور باندې وایي چې څوک دشمن د جبرائیل انه یقینا دا جبرائیل چې کوم ده نزله دا حکم من نوې قران راځي چې قران نازل کړی دی علی قلبک پر رسا باندې اوس دې کې انه نزله شاته مرجع چې خبره راځي کیږي مرجع ویل کیږي چې د څو تعلق خبره شروع ده لکه څنګه کنه یاره پاکستان خپل وطن دی یاره هغه خلک دی خو دي یاره درانه خلک دي یاره هغه داسې درانه خلک دا هغه په چا راځي کیږي پاکستان دغه شانتي دې کې مرجع چې کوم دی جبرائیل اوس دې کې انه کې چې د کوم دی جبرائیل راځي او نزله قرآن راځي زو سریان پاتیم چې قرآن وی ما فرض نبی کتاب میں شی ما قرآن کې څه قسم شی نه درته نو دې کې د تفسیر چې څوک کوي دای په کوم بنیاد دی په قرآن کې د دې معلومات نشته چې څوک دا وایي چې انه هو جبرائیل ته نزله د قرآن د دې د تفسیری طبری او د ابن کثیر او د قرطبی د دې درو تفاسیرو حضور باندې دا خبره کوي چې د جبرائیل چې کوم د اولنې نبی جبرائیل ته او د قرآن ته کله نو قرآن چې د دې کې راوړي دي فانه نزله د قرآن جبرائیل ته او بل خبره دا دي کوله چې امام طبری او ابن کثیر او قرطبی د دې تاریخ زما والد محترم ته تفسیر بیان کړل په دې باندې خبره کوي کوي دا څه کوشش خو دا کوم تفسیر دی د دې په ټول باندې دی دا کوم خلک دي د دې تاریخ زما کار بیان کړل دا ټول اجنان دي مجلس ده په تفسیرونو کې دې په څه بیان دي چې څه دي څه تفسیر نو دا د روایت پر څو هغه روایتي ترجمه درو کړه
اوس چې کوم خلک وایي چې نه من کان عدو لجبريل دشمنی خو د جبريل نه کیږي یعنی چې کوي شي بلکې دا قران دی د لفظ جبرائیل د قران د علم د لپاره استعمال شوی دی د قران صفتی نوم دی یو تخلص یو لقب دی هغه خلک یې سمانه کوي هغه خلک وایي کل من کان عدو لجبريل پیغمبر ورته وایي من کان عدو دشمن لجبريل د دې جبريل د قران انه یقینا دا قران نزله نازل کړی شوی دی علی قلبک دا قران د تاسو باندې دا جبرائیل دا قران تاسو باندې نازل شوی دی چا نازل کړی دی څنګه نازل کړی دی باذن الله په حکم د الله نازل کړی دی خدا جبريل دا قران د کوالټی نه کوي مصدقا لما بین یدیه وهدى وبشرى للمؤمنین جاءت الله کتابنا الله کتاب سوئی چې پیغمبر هو ورته چې دشمن د جبريل څوک دی یقینا دا جبريل دا قران یقینا دا نازل کړی دی دا قران دا جبريل علی قلبک دا فزبان په حکم د الله سره مصدقا دا کوم شی چې نازل کړی شوی دی دا چې شی مصدقا تصدیق کوي دی لما بین یدیه دې کبر ماننه کوو او پاتې لا سوده او څه لما بین یدیه څه شی سره وذن هدایت ته او بشرا للمؤمنین هدایت ته او زیر جبرائیل زیر ده تاسو ته جبرائیل زیر ده قرآن زیر ده مسلمانان ته وذن هدایت زیر ده قرآن زیر ده دا هدایت قرآن هدایت ته جبرائیل زیر هدایت نو دا څنګه چې الله جل شانه وایي مخه مصدق کړه تصدیق کوم کې ده لما بین یدیه دا هغه چې تاسو په لاسونو کې او دا چې کوم نازل کړی شوی دا هدایت ده او دا بشرا ده زیر ده هدایت ده قرآن کیوں کہ ملائکوں نے ہدایت کرے سے تو چپار کے ساتھ نہیں کی ہدایت اللہ تعالی جل شانہ قرآن ته ویل زیر اللہ تعالی جل شانہ قرآن ته ویل او مومنان اللہ پیدا کړی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو بندگی به کوم شي کوو تاسو ته کوم بندگی به کوم شي کوو په قرآن باندې دلته الله جل شانہ فرمایي قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله الله تعالی په حکم باندې د جبريل ستاسو باندې نازل شوی دی همدغه جبريل همدغه قران دی او څنګه قران دی تصدیق کوونکی دی هدن هدایت او بشرا او زیر دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره مداول بسره تفسیر دی ستاسو الله په خلقو سپینی ورځ باندې کوم حقایق لیدلې دي نشي بیانول ولی ذالک کافر دی نفس د دې جواب کو اصلي چنتا کوي کوي کما دغه ما په دې دې ما په دغه د مرجع نشته د کانه ست په دې ځان مخلا کوا نفس د دې جواب کا چې د جبرائیل دشمنی چا څنګه کولای شو ما ته وخایا کنه دشمنی چې کیږي د چا کیږي د الله د کتاب او الله کتاب دشمنی الحمدلله دا هم په ټول څه په جنګ او دین کوي او چې کوم د نور نظام شروع دی د پاکستان د قرآن دشمنی د نور څه شي دا غیر الله د اسلامي ولایت او بهر